فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 284. للہ خاص د الله په اختیار کې دي ما هغسا په سماواتی چې په اسمانونو کې دي وما هغسا فی الارض چې په ځمکه کې دي وان تبدو او که تاسو ښکاره کوئ هغه خبرې ما فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوئ هغې لره یحاسبکم به الله حساب بو کې ستاسو سره الله تعالی د هغې فیغفرو نو بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء چې خوښی شي ویعذب و عذاب ورکوي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي والله الله پاک علی کل شیء قدیر هر شیز باندې قدرت لرونکی دی. دا د سوره بقره اخرنۍ رکوع ده. په دې رکوع کې د دې سورت خلاصه چې دنو بیانېږي د سورت خلاصه تفصیل وشو او په آخره کې اوس خلاصه او نچوړ بیانوي. دې ته وایي اجمال بعد التفصیل. تفصیل نه پس اجمالی طور واپس کيو خلاصه بیانوي. کله ناکله یو سړی تقریر کوي نو تقریر وکي په آخره کې بیا خلاصه وایي زما د خبرو نچوړ دا شو او کله ناکله خلک پر اوله کې وایو په اوله کې خلاصه وایي او بیا د هغه یوې خبرې تفصیل کوي. شیخ گور رحمان رحمه الله هغه به چې تقریر کولو نو په اوله کې به وویل وایي 3 خبرې کومه نو بیا به د هغه هرې خبرې چې دی نو تفصیل بیانولو. دام ټیک طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې سړی تفصیلات بیان کی په آخره کې نچوړ او خلاصه چې دی نو د هغې راوباسي. نو دا د فصحاو بلغاو خلکو طریقه چې دی نو هغه دا ده. نو اوس به دې آخرنۍ رکوع کې خلاصه بیانېږي دا څومره صورت چې تیر شو واپس کوي دوباره په طریقه د اجمال سره. خلاصه دا ده چې په دې صورت کې د توحید بیان وشو د الله تعالی د یووالي توحید پکې بیان شو. نو په دې لله ما فی السماوات و ما فی الارض کې د توحید بیان ذکر کیږي. توحید دی پکې. دویم په دې صورت کې صداقت الرسول بیان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت بیان پکې وشو. نو په آمن الرسول کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د رسالت چې دنو ذکر کی او په دې صورت کې جهاد بیان وشو د انفاق بیان وشو. نو هغه په دې روان آیاتونو کې په لا یکلف الله نفسا الا وسعها کې چې دنو د هغې بیان دی چې دا څومره احکام چې دنو تیر شو د جهاد حکم تیر شو د انفاق خبره وشولله د معاملاتو ذکر وشو دا هر څه چې دنو ستاسو په وس کې دي دا ستاسو په وس کې دي. نو په دې باندې به چې دنو څه کوئ عمل کوئ او دا صورت د مؤمنانو په دعا باندې ختموي چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهما دا دعا کړې وه چې الله په موږ باندې چې دنو ګران احکام چې دنو مرا لیږه په موږ باندې آسان احکام چې دنو راولېږه او اسې نه چې ګراني او بیا یې موږ برداشت نشو برداشت یې ونه کو نو بیا به ستا د غضب او د عذاب چې دنو حقدار بشو. نو الله تعالی دا غوی دعام قبول کړله
او الله تعالی هغه دعای چې دی د صورت پر آخره کې چې دی نو راولي را نقل کوي. نو آیات ته ګورئ لله خاص د الله د پاره دی، خاص د الله دی د بل چا نه دی. داسې معنی کوه په دې کې حصر او قصر دی. خاص د الله دی د بل چا نه دی. هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي. نو دا څه شو؟ دا توحید شو. ای خلقا و ملکا و عبیدا. په اسمانونو کې چې سدي د الله خلق دی، په ځمکه کې چې سدي د الله تعالی خلق دی. دا ارسه الله تعالی چې دنو پیدا کړی دي او په خلق کې ور سره څوک شریک نشته، بل څوک ورسره شریک نشته. په اسمانونو او ځمکو کې چې سدي د الله تعالی پیدا کړلی، په دې کې الله تعالی واحد لا شریک دی، د هغې سره بل څوک نشته. و ملکن په اسمانونو او په ځمکه کې چې سدي دا د الله تعالی ملک دی. ملک دا د بل چا ملک چې دی نو نه دی. ته پخپله هم او ما او تا دا د الله تعالی چې دی نو ملک یو، د الله تعالی ملک یو. دا زنانه نه ده، دا هم ګورې د الله تعالی ملک ده. سړی به دا نه وایي چې دا زما چې دی نو په ملک کې ده او زما مملوک ده. تم د الله تعالی ملکی او دا زنانم د الله تعالی چې د ملک ده. نو په دې ملک د هغې سره څوک شریک نشته د الله سره. مونږ ټول چې دی نو د الله تعالی ملک یو او په دې دنیا کې په دې کائناتو کې چې څه دي دا ټول د الله ملک دي. ساینس نه دی، ساینس دا د چا ملک نه دی. ګوره دا د ټول انسانیت چې دی نو مشترکه چې دی نو ورثه ده. په دې کې چې دی نو هر چا چې دی نو خپل کار کړی دی، هر چا پکې خپل کار کړی. یهودیان هم پکې کړی، عیسایان هم کړی دی، مسلمانان هم کړی دی، روسیان هم کړی دی، چاینیز هم کړی دی، هر چا پکې کړی دی. نو دا ټول انسانیت چې دی نو مشترکه ورثه ده. څوک به دا نه وایي چې دا زما چې دی نو ملک دی. حالانې قبضه پې چې دی قبضه دا د دهریانو ده، ملحدینو ده، نور د چا ملک نه دی. او دریم نمبر چې دی نو عابدن، دا ټول چې دی نو د الله تعالی بندگان دي. په دې ځمکه او په دې څه چې دي په اسمانونو کې دا د الله تعالی عبید دي، د الله بندگان دي. څوک د الله تعالی په زوره باندې بنده دی خبره مني، په زوره باندې چې الله تعالی ورته وایي بیمار شو بیماریږي، چې الله وایي چې مړ شو مړ کیږي. که کافران هم دي نو هغه هم چې دی نو د الله تعالی بندگان دي، په زوره باندې بندگان دي. او څوک چې دی نو په خپله خوښه باندې بندگان دي. نو دا توحید شو ښه، چې په دې کې د الله تعالی سره څوک چې دی نو هغه شریک نشته. اوس په دې آیات او بل الله تعالی چې دی نو مالک دی، مالک دی، ملک مالک بادشاہ ته وایو. اوس چې بادشاہ څنګه قانون چې دی نو رالیږي، نه بادشاہ قانون دا راولېږلو، دا سورې بقره چې دی نو نازله کړه. نو په دې باندې به چې دی نو عمل کې، که عمل دی وکړو جو د هغې ثواب درکوي، اجر درکوي، او که عمل دی ونه کړو جو د هغې به سزا درکوي. دا د الله تعالی قانون و، دا یې چې دی نو بیان کړو. الله تعالی مالک دی، بادشاہ دی، د هغه خبره به چې دی نو مني. خجی و ان تبدو او که تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه پی انفسکم چې په زړونو ستاسو کې دي، او تخفوه او یا پټوئ هغې لره، یحاسبکم به الله حساب به وکړي ستاسو سره الله تعالی. نو دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې څه ښکاره کوو او څه چې دی نو پټوو، الله به د هغې حساب کوي. صحابو چې دا خبره واورېده که نه نو ویرېدله. ما او تا هم چې دی نو یېرېږو چې ما او تا د دې ترجمه وکړو. الله وایي چې څه ښکاره کوئ او څه پټوئ په زړونو کې،
نو الله تعالی به د هغې ستاسو سره چې دی نو حساب کوي. نو چې دا صحابو دا آیات واورېدلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې د اوسه پورې خو چې داسې احکام راتلله چې هغه زموږ په وس کې و، چې مونځ دی، روژه ده، جهاد دی، انفاق دی، لیکن دا خو اوس داسې آیات چې دی نو نازل شو چې دا خو زموږ د طاقت نه چې دی نو بهر دی، چې الله به ستاسو سره د هرې خبرې چې دی نو حساب کوي، چې هغه که په زړه کې ستاسو پټوئ او که په خوله باندې چې دی نو هغه بیانوئ، ښکاره کوئ. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وویله چې بني اسرائیل د ځان نه مه جوړوئ، داسې مه ووایئ چې سمعنا وعصینا، داسې ووایئ چې سمعنا واطعنا، چې مونږ واورېدله او مونږ چې دی نو خبره منو. نو چې دا خبره صحابو چې دی نو وویله چې سمعنا واطعنا، چې بس ای د الله رسوله مونږ چې دی نو دې ته تیار یو، او مونږ چې دی نو که الله تعالی په مونږ باندې ګران احکام را لیږي او که آسان احکام را لیږي خو مونږ ورته چې دی نو تیار یو. نو چې دا خبره چې دی نو صحابو ومنودله نو الله تعالی پسې آیات نازل کو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله تعالی به ستاسو سره د هغې خبرې حساب کوي چې هغه ستاسو په وس کې نه یو، په وس کې یي. وسوسه چې دی نو د چا په وس کې ده؟ دا خو بې اختیاره شی دی، دا خو چې دی نو زړونو ته چې دی نو راځي، دا خو د چا په وس کې نه ده. نو علما ویل دي چې دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها نازل شو نو دا آیات چې دی نو دا منسوخ شو. څه شو؟ منسوخ شو. جمهور علما ویلی دي، جمهور علما چې دا آیات منسوخ دی او دا لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ناسخ دی. لیکن بعض علماو چې دی نو هغه ویلی دي چې دا غیر منسوخ معنی پکې چې دی نو هم پرته ده، چې هغه دا ده چې وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، چې د دې نه هغه کارونه چې دی نو مراد دي چې هغه د سړي په وس کې، هغه کارونه تی مراد دي چې زما او ستا په وس کې. نو که هغه کارونه تی مراد واخلې بیا آیات نه دی منسوخو. لکه هغه څه دي لکه نفاق شو، منافقت دی، دا د سړي په وس کې دی چې دا د ځان نه چې دی نو لرې کړي. حسد دی، دا د سړي په وس کې دی چې دی نو دا د ځان نه چې دی نو وباسي. دغه شان دی کې تکبر دی، دا د سړي په وس کې دی چې دی نو دا د ځان نه وکاږي. یا قومي عصبیت دی. قومي عصبیت څه ته وایو؟ چې د قوم د پاره چې دی نو ډانګې وهي، حق او ناحق ته چې دی نو نه ګوري. نو د دې نه علما وایي چې داسې کارونه چې دی نو مراد دي، چې دا کارونه د انسان په وس کې دي چې دا د ځان نه چې دی نو درېږي، او کم چې په وس کې نه دي د انسان او زړه ته چې دی نو وسوسې راځي، کله خو ډېرې خطرناکې وسوسې راشي، د کفر غوندې کې وسوسې راشي، د الله او د رسول او د قرآن او د دین اسلام په باره کې وسوسې راشي. نو حدیث کې راځي چې څومره دې په هغې عمل نه کړی او په خوله دې ویلي نه یو نو هغه تا ته معاف دي. چې کله په خوله باندې هغه وسوسه د زړه خیال او د زړه هغه سوچ هغه فکر ته په خوله باندې چې دی نو ووایې او عمل پې وکړې نو الله به چې دی نو الله تعالی تا په هغې باندې رانیسي. او کم چې غیر اختیاري دي چې ستا په اختیار کې چې دی نو هغه نه دي نو الله تعالی په هغې باندې څوک چې دی نو هغه نه رانیسي. په دې باندې پوه شویو؟ نو بیا آیات نه دی منسوخ. ښه و ان تبدو هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ ما هغه څه فی انفسکم چې په زړونو ستاسو کې دي او تخفوه یا تاسو چې دی نو پټوئ یحاسبکم به الله نو حساب به کوي ستاسو سره الله تعالی د هغې. او تخفوه په دې کې چې دی نو مطلب دا ده چې قصدن چې دی نو تاسو پټوئ نو بیا هم آیات نه دی منسوخو. قصدنو
یو سړی چې دی نو هغه وسوسه ده او د دې په وس کې ده خو بیا هم چې دی نو هغه قصدن چې دی نو هغه په زړه کې چې دی نو پټه کي نو الله تعالی په دې باندې عالم دی نو الله تعالی به د دې څه کوي بیا حساب کوي یحاسبکم به الله ان الله تعالی د دین دا خبره زده کا چې الله تعالی په هر شی باندې چې دنو حساب کوي او ګوره په هر شی باندې چې دنو عذاب نه ور کوي او دلته د حساب نه معنی دا د جلالین ویل دي چې یحاسبکم به الله یعنی خبر بدر کې تاسو ته د هر هغه څه چې تاسو په زړونو کې صحیح او تاسو چې دنو سکړلی دا هغه بسو کی الله تعالی به تاسو سره دا هغه حساب خبر درکی او بل د حساب معنا پیش کېدو ته هم ویو چې الله تعالی تا راونیسي او تا ته وایي چې ای بندا دا کار دی چې دینو کړی دی او دا چې دینو دا خبرې دي چې دینو کړی دي دا وسوسې چې دینو دا خیالات او دا سوچونه چې دینو ستا په زړه کې راغلي نو الله تعالی به چې دینو مؤمنانو ته وایي چې تاسو ما معاف کړیو مؤمنانو ته به څه وکړي معافي به وکړي فیغفر لمن یشاء بخنه به وکړي هغه چاته لمن یشاء چاته چې دین خوښه شي چاته خوښه شي هغې ته به چې دین معافي وکړي نو په دې وسوسو باندې و مؤمنان چې دین نه رانیسي ځکه چې دین هغه د دې په وس کې نه دي او کم چې ستا په وس کې دي نو بیا به چې دینو که الله وغواړي نو هغه هم درته معاف کړي او که الله چې دینو حساب وکړو راګیرې کړي چې بیا خو سړی تباه او برباد دی ويعذب فيغفر لمن يشاء کې عبدالله ابن عباس وایي چې بخنه به وکړي هغه چاته چې خوښی شي مراد نه مؤمنان دي چې مؤمنانو ته به چې دینو الله تعالی بخنه وکړي ويعذب عذاب به ورکړي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي د دې نه مراد څوک دي عبدالله ابن عباس وایي کافران دي کافرانو ته بچ دینو دا غي سو کی سزا ملاو شي والله الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شی په هر هغه شی باندې قدیر قادر دی په هر شی باندې قدیر قادر دی نه قدرت لرونکی دی نو دا د مخ کې خبره د پاره دلیل شو چې چاله الله عذاب ور کوي او چاته چې دینو معافي کوي نو دا د الله تعالی خو خد الله تعالی په هر شی باندې قدرت لري بس ته سبا به ختمو کو بل سبا د بل سبا به چې نو ختم مستقیم وي وسه ختم کا خجی لله خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه صاف السماوات چې په اسمانونو کې وما اغسا فی الارض چې پزماګه کې دی خلقا و ملکا و عبیدا د الله خلق دی د الله ملک دی او د الله بندگان دي و ان تبدو کتاسو خکار کوي ما اغسا فی انفسکم چې پزونو تاسو کې دی او تخپو هو یا پټو یا غیلرا یحاسبکم به الله حساب وکي تاسو سره پاغي باندې الله فیغفروا بخانه کوي لمن هغه چاته یشاء چې خوښی شي ويعذب عذاب ور کوي من هغه چاته یشاء چې خوښی شي والله پاک علی کل شیء قدیر پارشز باندې قدرت لرونکی دی وایي